تیر جمعه کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سیرت دا غي صحیح سمونګه بیان کړي او دا د هغه د ژوند تر هغه وخت پورې مونږ سیرت بیان کړو چې کله هغه خپل بیبي حضرت هاجره سلام الله علیها او حضرت اسماعیل علیه السلام چې په دغه وخت کې ورکوټه دي د عمر نه کم دي دای په یو بیابان کې پریخودل په کمزې کې چې وس دا کعبه ده په مکه مکرمه کې په دغه ځای کې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل اهل او عیال پریخو حضرت هاجره سلام الله علیها اغیوبا بار بار د حضرت ابراهیم علیه السلام نه پوښتنه کوله چې ته چرته روانې مونږ په دې بیابان کې پریدي ابراهیم علیه السلام ورته جواب نه ورکاو حتی تر دې پورې چې د یو ځای پورې پسراله په شاته باندې نو بیا د لمن حضرت ابراهیم علیه السلام ونیو او دا ورته وی چې د اخر روان چرته مونږ په دې بیابان کې پریدي نه د خوراک ساک څه بندوبست نه دلته کې کورونه شته نه چرین پرین شته دا خو شړه ده مونږ بدل کې گزاران څنګه کو خو به هر حال حضرت ابراهیم علیه السلام نه د کور والا تاسو وکړه چې تاسو د الله جل جلاله د طرف نه حکم شوی دی نو هغه ورته سر او خوځاو چې او ماته د الله سبحانه و تعالی د طرف نه د حکم دی نو بیا دا کور والا را واپس شو سو وخت پورې الته کې وای ابراهیم علیه السلام په خپل مخ باندې لاړ او دوی کې आवाज دوانه په دغه شړه کې پاتې شو نو چې کوم خوراک او اسخاکو د دې سره نو هغه د سی وخت راغی چې ختم شو باقی څه پاتې نشو او چې کله د معشوم د پيو زمانه نو خامخا مور له هم خوراک پکاري چې هغه پسینو کې پيو شي او د هغې نه بعد چې کوم دی نو خپل معشوم ته هغه پي ورکی هغه بندوبست هم نه جوړېده د معشوم د خوراک هغه بندوبست هم چې کوم دی نو ختم شو په دې بنا سره حضرت هاجره سلام الله علیها هغه ډیره پریشانه وه او د خوراک څه بندوبست کاو نو په یو ورځ باندې دا راووته دا په یو ډیرې باندې او حضرت اسماعیل علیه السلام او ډیر سخت کې شوی نو حضرت هاجره سلام الله علیها هغه په دې بنا سره راوته چې زه وګرځم دلته کې لګ واو شاته وګورم یو ډیرې د دې ته وخته او आवाज وکړي چې خلکو د دې لپاره आवाज کاو چې کچري نږدې سوکي چې خوراک راوړي سسخاک راوړي او مونږ چې کوم دی نو د ماشوم ته زور کما خپل استعمال کما خو به هر حال هغه څوک موجود نو هغه بیابانو نو هاجره رضی الله تعالی عنها هغه به دې پوزیشن نو ترتیب پیداو چې کله به د ماشوم نه راخته شو نو دا لاندې ځای چې کومونو په دې کې با ورته دا ماشوم نخ کاریدنو منډه به وکړه چې دی بل ډیرې تا صفا مروه ډیرې ته وروخیجم او خلکو ته आवाज وکم کچري څوک په نظر راشي او یو دا چې دا ماشوم راته زرخ کار شي اسنه سن نقصان ورته څوک ورورسي یو پیر چې ډیرې ته وختنو یو आवाज پیوش ناګهانه چې دی ماشوم طرف ته وکتل نو د ماشوم आवाज هم بن شو او د ماشوم خواته څوک ناست نو دی واپس رامنډ کړه او د ماشوم خواته د حضرت اسماعیل علیه السلام خواته چې راورسېدنو یو سړی ناست دی او حضرت هاجره سلام الله علیها هغه ته وایي چې ته خپکیږه الله سبحانه و تعالی په دې ځای کې ستاسو د بچولینا ډیر لوی کار اخلي او دلته کې وتاسو یو کور قائموي او په بعضو روایتو کې راځي چې کله حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها رالنو
خپل ماشوم چې ولید اسماعیل علیه السلام نو د هغې په دې خپو کې څه اوبه وي او په یو روایت کې راځي چې کله دا سړی راغی نو دا سړی اصل کې په شکل د انسانو خو حضرت جبريل علیه السلام هغه راغلی و د حضرت اسماعیل علیه السلام د خپو ته ناسو او په خپله وزر باندې د خپو دا ځای وواو نو د دغه ځای نه چې کوم دی نو اوبه راووتې بیا جبريل علیه السلام لاړ واپس شو او په بعضو روایتو کې راځي چې جبريل علیه السلام په خپله لپه کې د دغه ځای نه اوبه راواغستې د اسماعیل علیه السلام د دې خپو نه راوتې وي دا ماشوم اکثر خپې وایي که نه دا خپې وهلې په دغه ځای کې الله قدرتي او چینه راښکاره کړی دغه ځای نه اوبه راواغستې او حضرت اسماعیل علیه السلام په خوله مبارکه کې چې کوم دی نو هغه لپه د اوبو ورته شکله د دې د وجې نه ماشوم غلی شو بیا دا اوبه دومره زیاتې وي چې جبريل امین خو لاړ او حضرت هاجره سلام الله علیها هغې د دې اوبو نه چې کوم دی نو داسې ډنډوکې شانې جوړاو چې دا اوبه پکې رابندې شي ځکه خو دلته کې پته نه لګي زموږ څومره وخت تېري نو چې دا اوبه خو وي کم از کم که نه بهرحال د اوبو داسې غولۍ وهلې او دا بر راتلی وي چې په ډنډوکې کې به راایسارې شي نو دې به الفاظ استعمالول زم 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 زمزم معنا ده چې ایسارې شي بندې شي دا اوبه دا را بندې شوې په هغه ډنډوکي کې او دوی به چې کوم دی نو هلته کې وخت تېراو دا نن سبا چې مونږ د ابي زمزم د اوبه څکو دا دقه اوبه دي یا حضرت اسماعیل علیه السلام د خپو نه راوتې دي او د هغې برکت او دومره لوی برکت پکې الله سبحانه وتعالی اچولی دی چې په کورونو خلک دا اوبه استعمالوي په یو وخت کې څومره خلک دا اوبه استعمالوي د حج په موقع باندې په لکونو خلک هلته کې ځي د مختلف قسمه ممالکو نه راځي څوک یې خپلو کلو ته ویړي په ټاپکو کې وړي او په مدینې منورې ته چې ځي هغه اوبه څومره ډېرې استعمالیږي یخې تازه ګرمې اوبه به کي د دقه ابي زمزم خو د اوسه پورې دا کوی دا نه وچ شوی دی او نه کم شوی دی چې څومره خلک سیوا کېږي نو الله سبحانه وتعالی په هغې کې نور برکت اچوي او ډېرې لویې فایدې دي حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ماء الزمزم لما شرب له د ابي زمزم اوبه چې د کم څیز دپاره وڅکي الله سبحانه وتعالی به هغې باندې تعالی برکت ورکوي هغه مرض دپاره دې وڅکي چې الله مرض مې ختم کړ الله به دې مرض ختم که د دردونو دپاره دې وڅکي چې الله دردونه مې ختم کړ نو دردونو نه به نجات میلاوي که د علم دپاره دې وڅکي چې الله علم راکړه د دې اوبو په برکت سره خدای به علم درکړي یعنی چې هر قسم څیز دپاره دا اوبه ته استعمالی نو الله سبحانه وتعالی هغه مریض ته د هغې نه شفا ورکړي او په یو روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا چې الله سبحانه وتعالی دې په حضرت هاجره سلام الله علیها باندې رحم وکړي کچرې دې دا اوبه نه وی راایسارې کړې دا اوبه نه وی راایسارې کړې نو د دنیا ګوټ ګوټ ته دا اوبه الله سبحانه وتعالی رسولي یعنی دومره برکت والا دقه دا اوبه دي د اوسه پورې تاسو چېرته لیدلي دي چې په دغه اوبو کې خړوالی راغلی دی تاسو کې به ډېر کسان هلته کې تلي یئ د اوسه پورې م لیدلي دي چېرته شګه پکې مخې ته راغلې ده نشته صفا اوبه او بلکې بعضو علماء کرامو او بعضو کسانو په دې تجربه هم کړې ده چې دا اوبه یوازې د سکو دپاره نه دي چې د سړي تنده پرې ماته شي دا د مړښ دپاره هم دي که ډوډۍ نه خورئ او صرف دا ابي زمزم اوبس کې نو په دې باندې ته هم الله سبحانه وتعالی مړښ هم درکړي بلکې د یو کس متعلق راځي چې هغه تجربه کوله چې زه یاره د ابي زمزم د اوبه خلک د تندې دپاره څکي راشه زه یې د مړښ دپاره څکم چې ما مړی و که نه 6 میاشتې وایي هغه روټۍ نه خوړه د ابي زمزم اوبه به د روټۍ په ټیم کې څکي الله سبحانه وتعالی 6 میاشتې چې کوم دی دغسې ژوند دی پاتې حالانکې چې سړی اوبه ونه څکي یوه ورځ یې ونه څکي 2 بیا میاشت بیا 2 3 4 بیا 6 ډېره لوی موده ده نو دومره لوی برکت الله سبحانه وتعالی د حضرت اسماعیل علیه السلام
د دغه خپو نه چې کومې برکت والا اوبه د ابي زمزم راوتې وي په هغې کې واچوه. بیا څه موده تېرېده د مور او دا زوی به دغلته کې اوسېده او یو قبیله په دغه ځای باندې تېرېده، جرهم قبیله ورته وایي، چې په دغه بیابان کې تېرېده نو هغه په دغه ځای کې مارغان ولیده چې دا مارغان دي او د پاسې نه راځي. اوس نو دې قبیلې والا یو بل ته ووایي چې دا خو بیابان دی، مارغان خو په هغه ځای کې چې د خوراک څه بندوبست وي د اوبو څه ځای، دلته خو موږ ډېر اسفار کړي دي، ډېر سفرونه تللي راغلي په دې لاره باندې، خو دلته خو اوبو بندوبست نشته، راځئ ګورو دغه ځای چې دا مارغان ولې راغلي دلته. چې دوی ورانږدې شو قبیلې والا څه ګوري حضرت اسماعیل علیه السلام چې د عمر نه کم دی او مور بیبي دغه ځای کې ده. خو څه موده بعد به ابراهیم علیه السلام د دوی خواله راته. نو په یو موقع باندې چې راغی دا اوبه یې ورسره خواته ولیدې ډېر زیات خوشحاله شو چې دا د ماشومانو لپاره الله سبحانه وتعالی بندوبست کړی دی. څه خوراک به دا موقع مناسبت سره لږ شان ناوړ، هغې باندې به خپله ګزاره روانه کړه دوی ځوان. نو دې قبیلې والا د دوی نه تپوس وکړه چې دا اوبه وې بس دا الله سبحانه وتعالی دلته مونږ ته راخېجولي دي. قبیلې والا ورته ووایي چې ستاسو خوښه نه ده چې مونږ دلته کې ستاسو سره ډېره واچوو، دلته کې چې کوم دی نو یو ځای اوسېږو. هغې ورته ویې ډېره ښه خبره ده. هاجره بیبي ډېره خوشحاله هم شوه چې زه خو یوازې دلته اوسېدم، اوس به دا قبیلې والا اوسېږي چې په سکون او آرام سره به هم ژوند تېرېږي. او په دغه وخت کې دا کعبه چې کومه وه نو دا خو آدم علیه السلام جوړه کړې ده، نو په دې باندې مختلف قسمه ادوار تیر شوي دي، اوبه به پرې راغلې وې، دریابونه او هغه چې کوم دی نو خړې پرې راغلې دي، طوفانونه. نو د دې دا نشانات یې لرې کړي وو. نور په دغه ځای کې کعبه چې کوم ده نو د مخکې نه موجوده وه. بهرحال وخت تېرېده دا قبیله د جرهم هم دغلته کې آباده شوه، نور خلک هم راله او ژوند به یې تېراو. یو ورځ حضرت اسماعیل علیه السلام خواله او د بیبي خواله ابراهیم علیه السلام راغی او دوی ته وویل چې ما بېګا شپه د خپل زوی را دې خوا کړه، ول تپوس خیر خیریت. هغې نه بعد د خپل زوی ته آواز وکړي ویل لږ سیټ ته راشه تا ته یو څو خبرې. اسماعیل علیه السلام علماء کرام لیکي چې په دغه وخت کې یا 12 کاله عمر دی یا 14 کاله عمر دی اسماعیل علیه السلام. دی را جدا کو، دی یو طرف ته بوته او هلته کې ورته ووایي چې او دا د اسلامي میاشت د ذوالحجې میاشت او اتم تاریخ دی. اتم تاریخ اوس چې کومه را روانه میاشت ده د غټ اختر دا میاشت ده او اتم تاریخ دی د دې میاشت. نو دی را جدا که او ده ته یې ووایي چې بچو ما خوب لیدلی دی او په خوب کې دا اینمه چې تا زه ذبح کوم حلالومه ده. نو په اولنۍ ورځ خو ابراهیم علیه السلام خوب ولیده چې یاره زه د خپل زوی ذبح کومه، خو خوبي نو داسې ډېره توجه دې خوب له ور نه کړه. په سبا نه باندې بیا دا خوب ولیده چې الله سبحانه وتعالی ورته حکم کوي چې د خپل زوی دی چې کوم دی نو زما دپاره قربان په 9 تاریخ باندې د دې میاشت. نو بیا دې خبرې له داسې توجه ور نه کړه، وی خوب دی. په 3مه ورځ چې دا خوب ولیده نو دا خپل زوی راووخت، وی مور ته به دې څه نه وی او تا ته زه یو خبره کوم، ما داسې خوب لیدلی دی. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچوړي ته تا په خوب کې نه ما اوس اندازه ولګوئ چې دا به کم مقامو چې په دغه وخت کې د حضرت ابراهیم علیه السلام 99 سال عمر دی، یو کم 100 کاله عمر دی او دقه یو بچی دی او څومره تکلیفونه پې تیر شوي دي، څومره په سخته پاللی شوی دی. خو د هغې باوجود چې الله سبحانه وتعالی ورته حکم کوي د خپل زوی
دی راوغوښته ټول خوب ورته بیان زه ورته ویل باجانه چې د الله د طرف نه درته حکم دی نو بیا زما مشورې ته څه ضرورت نشته دی ففعل ما تؤمر چې څه حکم درته شوی دی بس په هغې باندې عمل وکړه اوس د څوک دا وایي چې یاره د الله سبحانه وتعالی د طرف نه ورته حکم و نو بیا د زوی نه پکې مشوره څه شي له اخېسته نو علما کرام وایي د زوی نه مشوره د دې لپاره نه اخېسته چې که دا زوی مې چېرته انکار وکړي د زه به وایم چې زه نه دې حلالوم نه دې قرباني کوم د دې لپاره یې مشوره اخېسته چې که چېرې دا زوی مې انکار کوي نو د رضا د حلالولو جدا صورت دی د ذبح کولو د رضا د دې جدا صورت دی او که انکار کوي نو خامخا ذبح کوم خو بیا به یا په خوب کې چې دی ودی ذبح کوم بیا یا به وله بل څه صورت جوړ د دې لپاره یې مشوره اخېسته یا د دې لپاره مشوره اخېسته چې ما د دې خپل زوی په یو شاندارې طریقې سره زما د کور والا تربیت کړی دی لهذا سوال نه پیدا کېږي چې دی زما د مشورې نه خلاف چې کوم دی نو یو کار وکړي ضرور به دی وایي چې بلکل اباجانه چې ته څه غواړې هغه وکړه نو زوی اماده شو چې ټیک ده ستجدني ان شاء الله من الصابرین زه درته چې اباجانه چې ته څه غواړې په ما باندې کې د هغې متعلق به زه بلکل د صبر کوونکو نه یم زه به صبر کوم علما کرام لیکي مورخین وایي حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل زوی ته وویل چې بچو یو چاړه د ځان سره راواخله او یو پړی د ځان سره راواخله خو دا خبره دې د مور نه پټه کړه مور ته به دې ګورې څه نه وی د 12 کالو ماشوم دی چاړه هم پټه راواغسته پړی هم پټ راواغسته او را روان دي ابراهیم علیه السلام ورته وایي بچو داسې ځای ته دې بوځم چې چغې او سورې دې څوک نه اوري او دا مور دې هم چې کوم دی نو چغې او سورې نه اوري داسې ځای ته دې بوځم او داسې ځای ته دې بوځم که چېرې څوک راځي چې د دې مور پته ورته هم نه لګي چې په دې دومره نږدې ځای کې داسې کار شوی دی بهرحال دیو را روان دي شیطان چې کوم دی نو په حضرت حاجره سلام الله علیها پسې راغی او تپوس یې ته وکړ وی ابراهیم او اسماعیل چېرته تللي دي نو وی تا ته پته شته هغه د ځان سره پړی اخیستی دی او یو چاړه یې اخیستې ده نو هاجره رضی الله تعالی عنها خو پته نه وه نو هغه ته یې وی ټیک ده دا به چې کوم دی نو ځنګل ته تلي څه لرګي به کوي د هغې دپاره به تلي وي نه تا ته پته نشته دی ستا دغه زوی د علالې دپاره د ذبح کولو دپاره بوتلی دی اوس هاجره سلام الله علیها ورته وی څنګه به د یو کس نه د یو پیغمبر نه چې د هغه نه 99 سال عمر دی هغه څنګه خپل ماشوم ذبح کوي دا ته څه دا خو کېدی نه شي چې خپل ماشوم هغه ذبح نو شیطان نه په دغه ټیم کې خوله خلاصه شوه علما وایي شیطان ورته ووایي چې نه هغه به ضرور ذبح کوي او ګوره بندوبست وله وکوي ولې به ضرور ذبح کوي وایي ځکه چې د الله سبحانه وتعالی د طرف نه ورته حکم شوی دی نو اوس حاجره بیبي خو د ابراهیم علیه السلام کور والا وه نو هغې ورته وایي ښه الله سبحانه وتعالی ورته حکم کړی دی بلکل بیا ورته زما اجازت دی چې څنګه یې ذبح کوي ذبح دي ابراهیم علیه السلام منا یو مقام دی په هغه زمانه کې سفر ډېرو 3.5 میله تقریبا د مکې مکرمې نه بهر یو مقام دی منا ورته وایي هلته کې حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام لاړل او چې کله یې ذبح کاو نو د حضرت اسماعیل علیه السلام د پلار ته یو څو خبرې وکړې وې زما دا څو خبرې لږې واورئ وایه بچولیه څه وې اولنۍ خبره دا ده چې ذبح کې خو مې خو تړې به مې نه باجانه ولې ځکه تړې به مې ځکه نه چې هسې نه سبا دا قصه خلک یو بل ته کوي تاریخ جوړیږي او خلک وایي چې اسماعیل هغه د الله سبحانه وتعالی حکم ته په رضا باندې نه دی تیار شوی پلار یې تړلی او حلال کړی دی لهذا تړی به مې نه چې لاسونه مې کولاوي چې خلکو ته پته ولګي چې زوی ګورې د الله سبحانه وتعالی تابعدارو بغیر د تړلو نه یې ځان ذبیح ورکړی
دویم نصیحت دا دی باجانه چې کله مې حلالې نو چاړه به ښه تېره کړي هسې نه چې زما په مرۍ باندې چاړه راکاږي او دا چاړه پسوي او د دې پسوالي د وجې نه دا نه چلیږي زما بعضې رګونه نه کټ کېږي او د هغې په بنا سره ستا په زړه کې په ما باندې سره رحم رانشي رحم دې راشي او وایې چې بس نه حلالو تېره به کې چاړه چې به ایسته په یو کار باندې چې کوم دی نو خبره ختمه شي او دریم نصیحت دا دی باجانه چې زما نه به دا کمیس زما وباسي زما کمیس به زما نه وباسي کمیس به د دې لپاره وباسي چې سبا زما مور ته ته زما دا کمیس ښې نو چې انسان مړ شي نو د هغه نه کمیس بیا خلک شلی وځي دې نه په مشکله وځي نو هسې نه زما دا کمیس وشتېږي او د مور په زړه کې مې دا رانشي چې دا زوی لاله په زور باندې حلال کړی دی نو لهذا کمیس به مې د مخکې نه وباسي او بل نصیحت دا چې باجانه کله زه ذبح شوم د هغې نه بعد به زما مور ته زما سلام ورسي او بله دا چې دا کمیس زما په وینو کې بلون کې او دا به بیا ویسي زما مور ته به یې وروخې چې ستا زوی ما ستا د الله سبحانه وتعالی په حکم باندې ذبح کړی دی که چېرې هغه در یادېږي نو د کمیس ته چې کوم دی نو ګوره او دا بوی کوه او د هغه تنده چې کوم دی نو په دې باندې مړه کوه او بل یو نصیحت یې ورته دا وکړه چې اباجانه کله مې حلالې ذبح کې مې نو ما به ستوني ستغ داسې نه سملې بلکې ما به پړ مخې سملې چې هسې نه زما سترګې ستا د سترګو سره میلاو شي په وخت د ذبح کې او ستا سترګې زما د سترګو سره ولګي او زه ستا عقلو ته یو بچی یم په ما باندې د رحم رانشي او د الله جل جلاله په حکم کې څه تاخیر رستوالی ونه شي لهذا پړ مې مخې کا چې سر مې ښکاري نه سترګې مې ښکاري نه او ته چې کوم دی چاړه هغه وچل او بل نصیحت یې دا وکړو یو کتاب لیکلی دی چې ابراهیم علیه السلام ته د خپل زوی وي چې اباجانه کله مې حلالې نو سترګې به لاله وتړې سترګې به ځان له وتړې ګورې ځکه کمیس مې لرې کړی دی زما په دې نازک وجود باندې دې هسې نه نظر ولګي او د دې نازک وجود د وجې نه ستا په دې حکم کې چې کوم دی نو تاخیر را نه شي لهذا سترګې دې وتړه او چاړه وچلوه ابراهیم علیه السلام همدغسې وکړه خو په آخره کې چې کله ذبح کاوه نو یو باجانه دا رسیم راوړې ده په دې مې وتړه هسې نه چې وخوځېږم او د الله سبحانه وتعالی په حکم کې تاخیر راشي لهذا ومې تړه چې کلک یم چې د الله سبحانه وتعالی حکم ته چې کوم دی نو سرې سر تسلیم خم یم او په اسانۍ سره چې کوم دی نو ما ذبح دا ټول خبرې وشوې او ډېر عظیم امتحان دی او ابراهیم علیه السلام اندازه ولګوئ په دغه وخت کې 99 سال عمر دی څنګه به چاړه راغستی څنګه به خپل زوی هغه په خپل چاړه باندې ذبح کوي چې چاړه لګول شروع کړه نو زور ورکوي ابراهیم علیه السلام چاړه نه چلی دا زوی ورته د لاندې نه اواز کوي باجانه زما امتحان ما اخلا زه د الله سبحانه وتعالی د حکم دپاره تیار یم امتحان ما اخلا چاړه په سیده سیټ باندې ولګوه په پس طرف چاړه مه لګوه او ما ذبح که ابراهیم علیه السلام ورته وایي بچوړیه تېره مې چاړه لګولې ده خو ذبح کېږي نه الله سبحانه وتعالی د هغې د لاندې یو د پیتلو یو پلیټ راوستی و چې ابراهیم علیه السلام به چاړه چلوله نو په هغه پیتلو باندې به چلېده چاړه وایي ابراهیم علیه السلام اوچته کړه او ځمکې له یې راخلاصه کړه چې یې چاړې زه به تا باندې ذبح کول کوم د الله حکم هغه به جا اوري کوم د هغې هغه په ځای باندې راوړم ته ولې ذبح نه کوې وایي د چړې د طرف نه اواز راغی چې ستا ومنم که د الله ومنم الله سبحانه وتعالی ما ته وایي چې مه ذبح کوه زه څنګه ذبح وکړم په دې کې الله سبحانه وتعالی حکم وکړ حضرت جبریل امین ته چې کوم حابیل قرباني کړې وه او کوم ګډې
دا الله سبحانه وتعالی په لاره کې زه به کړی لاړ شه د جنت نه هغه ګډ ورسوه او د حضرت ابراهیم علیه السلام منا ته لاړ شه هلته کې وروله چې هغه د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې هغه ګډ ذبح کړي هغه ګډ ذبح شو او الله سبحانه وتعالی حضرت ابراهیم علیه السلام په حق امتحان کې کامیاب قرآن کې الله جل جلاله تذکره کوي فلما اسلم وتله للجبین کله چې دیو دواړه برابر شو د ذبح لپاره تیار شو او دی جبین ویل کېږي د مخ د اطرافو ته دا چې کوم دی نو داسې ځمکې طرف ته ولا دا اطراف کړه او دی سملاو نو په دغه ټیم کې فرشتو په اسمان کې وایي چغې کړې چې الله دا خو یو بچوړی دی او کمزوری ابراهیم دی دا به څنګه دی ذبح کوي الله سبحانه وتعالی د هغه فریاد واورېده په امتحان کې کامیاب شو ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا چې ابراهیم تا چې کوم خوب تا لیدلی و هغه تا رښتونی که او حق ته او سچایي ته چې کوم دی نو ته به خپل امتحان کې ورسې چې ابراهیم علیه السلام ته په دغه ټیم کې ډېر یادونه دغه ځای چې کله دا بوتنو په دغه ځای کې ورته شیطان چې کله هاجره سلام الله علیها ته ورغی او په هغې باندې خپل داو کامیاب نشو نو بیا ابراهیم علیه السلام له راغی وایي څه کوې په دې ماشوم باندې وایي دا زه به کومه وایي تا نه دي اورېدلي قابیل راولګېد او حابیل قتل که څومره په بده باندې یادېږي څومره چې کوم دی نو عظیمه ګناه وګټله نن که ته خپل زوی قتل کړي ووجې نو ته به هم په دقه نوم سره یادېږي د قاتل په نوم سره به یادېږي ابراهیم علیه السلام ورته وی په ما او حابیل او قابیل کې ډېر لوی فرق دی قابیل حابیل د ښځې دپاره وجلی و د دنیا دپاره یې وجلی و د دنیا دپاره یې قتل کړی و او زه نن خپل ماشوم زوی د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره ذبح کومه په ما او په هغه کې ډېر لوی فرق دی دی نه قلارېده بیا به یې وسوسې ورچولې ابراهیم علیه السلام وکاڼي راواغسته او دی ښه مضبوط وویشته هلته دا شیطان په هغه ځای باندې ورک شو بیا چې لږ لاړو په دویم ځل بیا راوخت په هغه ځای کې راپیدا شو دا وسوسې یې ورچول بیا په درېیم ځل بیا دا نن چې ورته موږ وایو شیطانان دا شیطان نه دی خو شیطان په دغه ځای کې راښکاره شوی و دا خلک چې اوس ولي په جمرات چې کوم ورته موږ وایو نو دا د هغه صورت دی او هغه چې کوم دی نو سیرت دی د حضرت ابراهیم علیه السلام چې الله سبحانه وتعالی د دې وخته پورې ژوندی کړی دی نن موږ دپاره څه دي په دې کې په دې کې زموږ دپاره دا دي چې ابراهیم علیه السلام دا یو سنت عمل دی صحابه کرام د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي ما هذه الاضاحی یا رسول الله ای د الله رسوله دا وزیه څه شی دی د دې څه فایده ده د دې څه حقیقت دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام طریقه ده اوس علما کرام وایي د دې ابیکم دا ټکی پکې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیات چې دا ستاسو د پلار د دې پلار څه مقصد دی خو داسې به یې ویلې وی چې دا ستاسو د یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو د پلار دا نسبت یې وایي ځکه ذکر که چې کوم سړي ته د پلار خبره وکړي چې ستا پلار به داسې و هغه به دا کارونه کول نو هغه له غیرت ورځي په دې خبره باندې د ابراهیم علیه السلام یې مونږ ته یاد که چې یاد ساته ګورئ دا قرباني دا ستاسو نیکانیز کار دی ستاسو ابایي او اجدایي کار دی دا چېرته پرې نه دی ګورئ چې څوک وسات لري سنت ابیکم ابراهیم دا طریقه ده ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام ستاسو د نیکه ابراهیم علیه السلام صحابه کرام بیا تپوس کوي فما لنا فیها یا رسول الله ای دا الله رسوله په دې کې زموږ دپاره څه دي چې ثواب مواب پکې شته دی که نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي بكل شعرة حسنه په هر یو ویښته باندې تاسو ته نیکي میلاویږي او بیا دغه یوه نیکي الله سبحانه وتعالی په لس نیکو باندې بدلی او چې اخلاص پکې سیوای په چا کې نو در 200 نه زیاته الله جل جلاله دا نیکي وا دا سیوا کوي اوس اندازه ولګوي چې الله په څومره لوی اجر په قربانۍ باندې ورکوي یا صحابه کرام په تشویش کې شو چې ځا که دا ویښتو ته سړی کیني دا خو بشمار کی خو که چېرې په یو ځناور باندې وړی اوښي یا چې کوم دی نو دا چېرته ګډی نو هغه خو وړی دا خو د سره نه شمارېږي نه نو تپوس یې وکړه فصوفو یا رسول الله
کوړی د الله رسول نو بیا هم د دې وختو د وړو حسابي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا هم ارشاد وفرمایل بكل شعرة من الصوف حسنه چې په هر یو وخت د وړي باندې باغی باندې هم الله سبحانه وتعالى تاسو اجر درکړي دومره لوی اجر دی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایي چې کوم یو انسان قرباني وکي په اخلاص سره دغه خو د پاره نه ګوره او نه بګی کوم دین ځان سره حرام مال شریک کی خالص په صفا مال باندې خالص د الله سبحانه وتعالى د رضا د پاره نو عائشه ام المؤمنین سیده عائشه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایي چې د قیامت په ورځ د دې وختو د دې د سرمن حتی تر دې پورې چې د دې د اډوکی او د دې د سوی دا برا وستلی شي او د دې انسان د نیکو په چاوړي کې ودا کې خودلی شي او فرمایي چې تر هغه وخت پورې چې کله دا ذبح کیږي وینه لازم مکه ته نه رسیدلی چې الله سبحانه وتعالى چې چا قرباني کړي دغه انسانانو د ټولو مغفرت فرمایي نو لهذا مسلمانانو ستاسو خدمت کې عرض ده چې مون قرباني وکړو قرباني دا واجب عمل دی مونږ ډېر کارونه کوو خو قرباني زموږ نه پاتې شي ما به د قربانۍ باندې ډېر زور ورکاوه چېرته به د نېټ باندې مې یو کس بیان اورېدلی ما ته یې رینګ وکړ یاره ته د قربانۍ باندې ډېر زور ورکوې ما زه پې زور نه ورکوم پیغمبر پې زور ورکوي الله تعالی پې زور ورکوي او به ته ورې خندا مې هغه ته دا خبره وکړه ما ځکه به زور ورکوم هغه د بل ځای چې تا کله قرباني کړې ده نو تا مال راوړې ده چې دا دې ویلې چې دا غوښې ته وخوره او ته یې خورې که نه خو الله سبحانه وتعالی حکم کړی دی د هغې په جا اوري پکار ده دومره لوی وعید دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلک جومات ته راغوښتي دي میشن یې دا و چې خلک د الله کور ته راولي خو لیکن د هغه کس په باره کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه ارشاد فرمایي چې چا قرباني ونه کړه حالانکه دا پې فرض وه دا پې ضروري وه واجب وه پې فلا یقربن مصلانا د دې یاد ساته ګوره د اختر په ورځ مونځ له نه راځي ډېرې جومات ته اړو راځي نه دا دومره منحوس سړی دی اوس په مونږ کې څومره خلک په هغوی باندې قرباني ضروري تاسو ته پرون ما ویلي مخکې جمعه ویلي وو چې 1,33,000 روپۍ د دې عمره ملکیت د چا په قبضه کې څوک مالک د دومره پیسو که هغه د نقدي په صورت کې یا مختلف قسمه سیزونه یې هغه راجمع کړي او د هغې نه دومره قیمت جوړېږي نو په هغه سړي باندې قرباني ضروري ده یا به قرباني کوي لهذا چې څومره کسانو باندې قرباني لازمه ده دا خپله قرباني چې کوم دی نو ضرور وکئ او دا یو واجب عمل دی چې سبا د قیامت په ورځ باندې مونږ د الله سبحانه وتعالی په دربار کې شرمنده نه یو نو کوشش به کوو که نه انشاءالله چې څه قسمه مسایل راځي کسان خو تپوسونه کویم او انشاءالله د مازدیګر نه بعد به د اختره پورې دغه درس هم شروع کوو د مسایلو چې مزید څومره مسایل راځي د هغې نه چې کوم دی نو تاسو ځان خبروئ پوښتنه زموږ نه کوئ ان شاء الله تعالی الله سبحانه وتعالی به زموږ قربانۍ قبلوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين